پاکستان چې کله مسلمانانو تحریک چالو کو د پاکستان د بیالیدو د ځانوالي هغه صرف په دې بنیاد باندې و چې پاکستان کا مطلب کیا و لا اله الا الله د لا اله الا الله په بنیاد باندې په دې عقیده باندې علماء راپاسېدل مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب شیخ الهند محمود الحسن صاحب دغه رنګې مولانا عطا الله شاه بخاری صاحب علامہ اقبال قاضی اعظم محمد علی جناح د دې ټولو چونکې علماء په دې کې کردار دو چې څومره مذهبي خلکو علماء هغه خلک ځان سره راواغستل او خلکو د مذهبي خلکو د علماء خبره منله هم د ټولو ته دا خبره مخې ته کېښودله چې موږ له ځان له حکومت پکار دی ځان له ریاست پکار دی ځان له ملک پکار دی موږ د دې خلکو نه جدا شو خپل لمونځ دی خپل اودس دی خپله روژه ده او جدا کېږو صرف په دې بنیاد باندې سیکانو ته په دې بنیاد جدا کېږو چې موږ به ژوند د لا اله الا الله تېرو موږ به زندګي دا په دې بنیاد موږ جدا کېږو چې زموږ به ځان له ریاست وي او ریاست به د اسلام په نوم باندې وي د پاکستان مطلب په همدای چې لا اله الا الله چې هر شهري هر مسلمان چې دې ملک له ځان نه کېږي نو د هغه عمل او د هغه زندګي به په دې خبره وي چې زه مسلمان یم په دې بنیاد جدا کېږو چې کله تحریک علماو چالو کو علما هم دي مسلمانان هم دي تاریخ لیکي وی 10 لکو پورې مسلمانانو شهادت ورکړه 10 لکه مو خو بس صرف دا وایو هلکه سبا کې خیر 14 اګست دی زوی له بچېدنو دغه واخلو تورې به له واخلو دې بچېدنو څه کوي بګلې راګئ جنډې به وتړو چغې به وباسو پروګرامونه به کوو دا به کوو حالانکې ما ورته مسلمان له پکار دا دي چې د دې 14 اګست په شاته باندې د هغه د 10 لکو مسلمانانو هغه قربانو ته وګورو دا خیراتي نه دی آزاد شوی دا چې نن موږ او تاسو ځان ته آزاد وایو دا داسې په خیراتي موږ له نه راکړی چې انګریزانو وې زه موږ ستړي شو موږ هلته لاړو سیکانو وې زه تاسو ځان له چې څه کوئ روکئ ځئ نه علماو او عوامو تحریک وچلو د دې خبرې چې موږ له ځان له ریاست پکار دی په کوم بنیاد باندې د لا اله الا الله مو بنیاد باندې چې زموږ به ځان له حکومت او تاریخ لیکي دومره پورې سیکان ولګېدل دومره پورې مسلمانان په تکلیف کې کړل چې یو واقع لیکي یو ټرین دا د مسلمانان هجرت کو پاکستان ته راتلل خوشحاله چې موږ به ځو پاکستان کې به زموږ خپل حکومت وي زموږ به ځان له کار وي ځان له به مو ریاست وي او سیکانو ته چې پته ولګېده په ګورداسپور کې نو هغه پوره ټرین هر هغه یې ودرو یو ډبای ته وردننه شوي دي او مسلمانان یې په هغې کې شهیدان کړي او هغه ډک ټرین د هغه د دهلي نه راروان شوی چې پاکستان ته رارسي نو هر ډبای کې چې د هغه د وینو خلک لت پت پراته دي صرف په دې بنیاد چې زه ځان له ریاست غواړم ځان له حکومت غواړم یو واقعه بله ذکر کوي 3 خویندې وې امرتسر کې او د زنانو عزتونه پکې څومره خراب شوي دي ولې زور د هغې سیکانو سره او د انګریزانو سره و نو 3 واړه خویندې بر راوختې دي چې موږ تاسو له لاسنیوه نه کوو خپل عزت راته خوږ دی او دا هم نه وایو موږ ځان له ریاست غواړو چې دا فوجیان هلته کې وښودل هغه 3 واړو د هلته نه کته راټوپ کو هغه ځای کې څه شوي شهیدانې شوي او بیا یو تاریخ د برطانوي یو تاریخ لیکي و چې د دهلي نه والې در خیبره پورې د پېښوره پورې داسې ونه نه وه چې د هغې پورې د یو عالم لاش نه و ځوړ شوی تحریک چې علماو چلولی دی او دغه مسلمانانو چلولی دی په دې کې ډېرې زیاتې قربانۍ د خلکو ورکړي دي یو بل تاریخدان لیکي وایي هغه وایي چې زه د کله د هندوستان نه راړېدم پاکستان ته شاته راپسې سري سیکان دي مخې ته چې ده نو څه سمندر دی وایي زه ولګېدم وایي ما سمندر ته ورټوپ کړه چې ما دې کې مړ ښه یو کړه چې د دی د لاسه مړ نه شم وایي چې زه سمندر ته ما ودانګل او هلته مې وکتېدل سمندر اوبه په وینو سرې دي دومره مسلمانان هغه وجلي دي او سمندر ته یې وشتي او یو ځای ته لاړم د سوي غوښې بوی راته
وای ما چې وکتل هلته کې د علماو د مسلمانانو لاشونه چې د نصیر هغه سوځولي. نن موږ تاسو کو خوشاله یو، کور کې په امن ناست یو، خپل لمونځ کو، خپل تلاوت کو، ځان ته مسلمان وایو، ځان ته ښکاره په ښکاره مسلمان وایو. د دې نه وروسته لکو د شهیدانو وینې پرتې دي. ما او تا به څه کوو؟ ما او تا به څه موږ له پکار دي چې د خپل ملک پاکستان قدر وکړو. کمې کوتاهۍ به وي، کمې کوتاه دا به نه وایو نن موږ او تاسو کو خبره واورو نو به زر شروع شو کو چا باندې غریبي راغلي نو هغه له حکومت پسې غریږي. ارن کې خپل عمل نه درست دی چې ما کې څومره کمې دی، ما الله څومره خوشحاله که زه سهار لمونځ نه شم پاڅېدی، زه 15 وخته لمونځ نه شم کولی، نور اعمال مې درست نه دي، خو که پیسې راسره نشته نو زما اجنډه چې دی نو هغه حکومت دی چې ما له سهولت رانه کړه، ما له پیسې رانه کړې، ما له کاروبار رانه کړو. الن کې خپل عمل او خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې الله څه ویلي دی هغې باندې څومره چلېږي. نو کمې کوتاهۍ به ډېر وي دا نه شم ویلی، خو شکر دی په دې باندې چې الله ځان له ملک را کړی دی، ځان له ریاست را کړی دی.